अस्सलाम वालेकुम कारी साहब دا مولانا فضل الرحمن صاحب باره کې تاسو نه لږ تپوس کوو چې مولانا فضل الرحمن صاحب عالم دین هم ده او لاکاو علما چې کوم د خپل سربراه مني او غټ غټ شیوخ اولیاء هم خپل لیډر مني اور اوسه پورې په هغه باندې څه قسم ته سکینډل هم نشته چې په هغې سره پاکستان ته یا اسلام ته څه نقصان میلاو شوی وي. هغې باوجود په معاشرې کې د مولانا صاحب والا مخالفت ده چې دا ویلې. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ماشاءالله خاصوال د ورکړلو کې ډېرو خلکو ذهن کې دغه خبره راځي او مخالفت شته هم د دین انکار هم نشي کولی او تا کومه خبره وکړله دې ولا جواب باندې کې خپله موجود ده چې یو لیډر سره لاکو کې تعداد هغه علماء کرام وي او د پاکستان نه دی بلکې د دنیا سره شیوخ دي سره علماء کرام دي علماء کرام دي آی خپل لیډر شماري نو دغه د حقانیت دپاره دغه دلیل هم کافي ده. خو مولانا صاحب د هغو خلکو په مقابله کې د خپل خیره نه ده چې چا مخالفت شوې ده لکه څومره حق پیغمبران راغلي دي د وخت پیغمبرانو مخالفت شوې ده نو دا نه ده چې یو سړی راوچت شي هغه په حق وي هغه به مخالفت نه کېږي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لویه هستي دنیا ته نه ده راغلی دی هغه هم په خپل وخت کې شدید مخالفت شوې ده. خو د دې والا اسباب څه دي وجه څه ده دا یو ځان ته بل سوال ده. وجه دا ده چې چا د انبیاو مخالفت کړی ده نو هغه د وجې د جهالت د وجې نه یې کړی ده هغو د جناب محمد رسول الله حقانیت او شان پېژندلی نه و. ډېر کم به داسې وی چې هغو پېژندلی وی د دنیوي د لالچ د اقتدار د لالچ د وجې نه به مخالفت کړی خو اکثریت داسې و چې هغه به پوه نه و نه پوهې د وجې نه به یې د هغه مخالفت کولو. او دویمه وجه دې سره دویم چې کوم د هغه دا ده چې د حق خلاف همیشه پرپیګنډا وي د عوام ذهن هغه پرپیګنډا متاثره کړي د پرپیګنډې د وجې نه د هغې مخالفت زیات شي. لکه څرنګه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې تبلیغ کولو نو هغه خلاف کفار او مشرکینو به دا پرپیګنډا کوله چې نعوذ بالله دا جادو کوي سحر کوي دې ته ما نږدې کېږو دې نه به خلک لرې ساتلو. دغه وجه ده د مولانا صاحب مخالفت اول وجه دا ده چې مولانا صاحب شخصیت حقانیت دا چا چې پېژندلی ده هغې سوال هم نه پیدویږي چې د هغې مخالفت وکړي. مخالفت هم شته ده خو بیا اهمیت ته خپله ویلو چې لکونو علما دي لکونو کې تعداد کارکنان دي لکونو کې هغه ته ووټ پرېوځي نو هغه وجه دا ده چې هغو د هغه والا حقانیت پېژندلی ده. اوس چا چې نه ده پېژندلی نو د هغې نه ګیله کوی نه شي. مولانا صاحب چې کومه پالیسي ده د مولانا صاحب چې کوم سیاست ته هغه ډېر ګهره ده هغې ته هر سړي رسېدل مشکل شي. ولې خلک ظاهري میډیا ګوري میډیا تا ته څه پیش کوي اکثر خلک په میډیا باندې روان دي او مولانا صاحب چې کومې فیصلې کوي کوم سیاست کوي کوم سوچ ده هغه د دنیا حالات مخې ته کېږي د هغې مطابق کوي. نو مولانا صاحب چې څوک تسلیموي هغه ته هغه خلک به تسلیموي هغه خلک به د هغه په حقانیت باندې پوهېږي چې چا د دنیا په سیاست باندې ادراک وي پته وي ته پوهه وي ته د پاکستان په سیاست باندې هغه ته ادراک وي پوهه وي چې د پاکستان سیاست څوک کوي پاکستان کې سیاست کې څوک انوال دي پاکستان په سیاست کې بیرونی اثر څوک صورت ده اندروني صورت ده د ټولو مسلونه چې پوه وي بیا د مولانا صاحب کردار وګوري په هغې کې نو بیا هغو ته پته لاګي. نو دا غټه وجه دا کېدی شي
چې د خلکو ولا نه پوهي ده. کوم خلک چې پوه وي هغه خلک به د مولانا صاحب ولا مخالفت نه کوي. بله وجه باندې دا وښله چې پروپیګنډا تاسې وکتل اوس د لږ وخت کې دې کې یوه وجه ده. اوس خو سوشل میډیا ده، په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته پروپیګنډا روانه وي، خو دې پروپیګنډې نه دشمن قوتونه خاص کر کې قیدیانانو ډېره زیاته غټه فایده واخیسته. څرنګه یې واخیسته؟ کله تاسو ته پته ده چې قیدیاني اقلیت وګرځېدلو او هغه په دې پاکستان کې ځان ته مسلمان نشي ویلی، خپل دعوت نشي چلولی، خپل مسجدونو کې هغه مسجدونه نشي کولاولی، اذان نشي کولی، خپل تبلیغ نشي کولی. نو دا سیاسي علماو اقلیت ګرځولي دي. د هغې نه مخکې دا ډېر ست تاریخ ته هغه ته زه لنډ ته رسم چې علما موجود و، احتجاج موجود و، خو دا اسمبلي کې سیاسي. نو چې کله سیاسي علماو هغو ته شکست ورکړلو، هغو ولا کوم عزایم و هغه یې ناکام کړلو، نو د هغې نه بعد هغه سرګرم شلو، هغوی یوه ناره ولګوله چې سیاسي علما مو نه ونو، علماو په سیاست کې څه کار ده. اوس په دغه وخت کې په میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې هغو چې کومه وسایل استعمالوي، د هغې وجې نه نپوهه مسلمانان، نوجوانان هم د هغې شکار شي. نو د اکثر پروپیګنډې چې تاسو ګورو په د میډیا باندې دې کې زیات کردار دا د قیدیاني وي، د هغه سر ته قیدیاني وي، یا یو قیدیاني چې دي هغه یو شی شیر کي، هغه پسې 100 یا 200 نوجوانان دي مو ولا دا د هغې په نپوهي کې د هغو سپورټ وکړي او د هغو ولا هغه چې کوم میشن ده هغې ته تکمیل رسولو کې مدد ورکړي. دا د نپوهي وجه وي. نو د مولانا صاحب مخالفت وجه ما ته وښلې چې یو د خلکو نپوهي ده چې مولانا صاحب حقانیت پېژندل نه دي. د هغې نه علاوه که لږ چا کې سوچ او فکر وي د مولانا صاحب سیاست چې روچات کې د مولانا په فضل الرحمن صاحب په سیاست کې به تاسې نقصان پیدا نه کو، فایدې به وي، خو نقصان که ټول ولټوي، ټول د څوره زندګي سیاست ته داسې ولټوي، په دې کې به دا نقصان څوک پیدا نه کړي چې په دغه ټیم کې د اسلام ته نقصان ورسولو او په دغه ټیم کې پاکستان ته نقصان ورسولو. اوس دا بله خبره ده چې مولانا صاحب په خپل سیاست ښه پوهېږي چې په دغه ټیم کې زه اپوزیشن کې د خپلې نظریې ولا د خپل کاز ولا تکمیل دې ته تقویت دا زه په کوم لیول باندې رسولی شم. اوس دا ما سره به دا انټرویو سترېږي چې یاره په دغه ټیم کې د اتحاد کړی ده، څومره فایدې ورکړي دي، د پیپلز پارټۍ په ټیم کې اتحاد کړی ده، یا د هغې نه بعد نواز شریف په ټیم کې اتحاد کړی ده. نو بهرحال همدغه پروپیګنډا چې کومه کېږي چې یاره مولانا صاحب د هر حکومت حسابي، یو خو دا بالکل جوړ باندې مبني ده. سوا د دوه حکومتونو نه مخکې مولانا صاحب د حکومت د حصه نه ده جوړه. حکومت حصه چې ته جوړېږي تاسو سره به وزارتونه وي، وزارتونه موږ ته به دوه ټینه ورکې میلاو دي. یو د دې نه مخکې چې کوم 2013 کې الیکشن وشولو، 2013 الیکشن کې مولانا صاحب د پیپلز پارټۍ حکومت راغللو، هغې کې د حکومت حصه وه، او بیا د څه وجو نه بیا د هغې نه لرې شو. دویم دا ده چې نواز شریف حکومت راغللو، 2008 کې د پیپلز راغله، 2013 کې نواز شریف راغللو، په هغې کې د حکومت حصه وه. د هغې نه مخکې همیشه مولانا صاحب هغه اپوزیشن کې پاتې شوی ده. نو دا چې کومې وجې ته وښلې، یقینا دا سوالونه د خلکو ذهن کې رسي، خو د خلکو د هغه نه پوهي وي د مولانا صاحب هغه سوچ او فکر ته رسېدی نه شي، نو هغه مخالفت شروع کړي. او دویم دا ده چې پروپیګنډې کې راشي. ډېره مهرباني جی، مهرباني. السلام علیکم.